دوی به درته وایي موږ صدقه منو خو تخصیص یې نه منو یاره دا نه منو چې په اوله ورځ به یې کې په دویمه به یې کې په درېیمه به کې څلوېښتي به کې او کال به کې دا شیونه مهینه موږ نه منو موږ وایو صحیح ده که نه مه منه تخصیص دوه قسمه دی ښه یو ته تخصیص عملی وایي دویم ته تخصیص اعتقادي وایي یو ته څه وایي تخصیص عملی دویم ته تخصیص اعتقادي وایي تخصیص اعتقادي ناروا دی او تخصیص عملی که ناروا ورته ووې دا ټول عالم پکې پروت دی تخصیص اعتقادي دا معنا ده مولوي صاحب په مسله ځان پوهوئ چې په اوله ورځ خیرات کې ثواب دی او په دویمه کې ثواب نشته په اوله ورځ خیرات روا دی او په دویمه او په درېیمه او په لسمه ناروا دی دې ته تخصیص اعتقادي وایي دا دلیل ته محتاج ای ښه څه ته محتاج ای منگ دا تخصیص پا دا سار پا منس کی کو منگ وای سار منس دل مرد خطون مخ کی دا ادا دا و روا دا او کتا دا سار منس دل مرد خطون ورستو کے دا ناروا کار کے او قضا کے دی سر منگ دلیل لرو که نلرو لرو ماسپخین که دا عبادات چه سمر دی مولی سے دی که چه کم تخصیصات در تخکاری دا طول اعتقادیات دی او دی بانی دلیل پکاری نو دلیل اثرشتا که نا نو که سوک دغه سی تخصیص پا خیرات که کئی چه پا دی ورز روا دی او پا دی بل ورز ناروا دی پا دی ورز پا که ثواب شتا و پا بل ورز نشتا نو دا مسئله بیا غلطه دا زکه چه پا دی دلیل نشتا او که تخصیص عملی کئی چې سړی مړ شوی دی او اوله شپه د قبر خو ډېره سخته ده خدایه صدقه کومه چې د اوله کې ور ورسېږي او د باندې د قبر مشکلات اسانه شي دا یې مقصدي پوهېږي او یا دا یې مقصدي چې اوله ورځ دی مسافر راغلی دی او طالبان او علما راغلی دی او 11-12 بجې مو جنازه وکړه اوس چې دا خلک ځي نو ډوړی ته به چېرته ورسېږي یا به ونه رسېږي تیار راجمع دي او بیا چې بله ورځ خیرات کو خو عام خلک به خوري پرېږده چې دا علما او مشایخ یې وخوري نو دې ته تخصیص عملي وایي ښه دې کې مشکل نشته ګوره پرون خلیفه صاحب وفات شوی الله یې درجات عالی نصیب کړي خلیفه سدوزی صاحب نو چې کله مو جنازه وکړه نو اعلان یې وکړه چې یو کس ته اجازت نشته خیرات به خورئ صدقه مو کړې ده نو صدقه یې کړې او ټولو خلکو باندې وخوړه دا د اولې ورځې خیرات بلا تخصیص اعتقادي نو دې کې مشکل نشته ښه دا روا دي نو تخصیص عملي نه خو لابودي ده اوس که ته تخصیص عملي تم غلط وی نو بیا د سبق نه دی ویلی بیا یا دماغ کار نه کوي یا د سر لګېدلی چېرته تیږي میږي سره دا کم سړی چې ډېر شیطان یي که نه دا اکثر موټر هم وایي او چې شیطان یې اوبه یې مړي تیږې سره چې سر ولګېږي که نه نو دا هم کار خرابوي یا ډېر خوب چې کوي نو دې سره هم دماغ خراب بشي نو ده ته وایي چې ډېر خوب دې کړی یا د تیږې سره سر لګېدلی او یا موټر والی دماغ دې کار نه کوي تخصیص عملي ته چې شرک وی دنیا کې تا کې 1500 شرکیات تا کې دي تا چې دا کالی ګنډل نو د کوم دکان نه دی اغستی فلانی نه دا تخصیص نه دی بیا دې د دې ټوټې او د دې رخ انتخاب کو چې زه به سپین والم نو دا تخصیص نه دی بیا د مولانا صاحب خلطه کې درته واچو هغه دکاندار هم تخصیص وکړه هلته ډېرې خلطې پرتې وې خدای وی راواخسته پکې او بیا د خیاط ته راوړه فلاني خیاط یې ښایسته کالي ګنډي دا تخصیص نه دی دا خیاط چې بیا په کم ښار کې ونو دا تخصیص نه دی چې په کم بازار کې ونو دا تخصیص نه دی چې په کم مارکیټ کې او دا تخصیص نه دی بیا چې تا راوړه خلطه کې درته بند کړو دا تخصیص نه و تی چې په کومه ورځ اغوندي یاره واده دی او سبق ته ځم فلانی کار دی نو داسې تخصیص عملی باندې چې خلکو ته مشرکان وایي نو مولوي صاحب دا خو دنیا کې مسلمان د سره شته نه نه دا هغه قمقل سړی یا سر یې په دیوال لګېدلی او یا مولانا صاحب څه کړي
خوبونه ډیر کړي کنه نا غریب دماغ کار نه کوي یا چا په سکواله نو هغه بیا تخصیص عملی تم شرک وایي تخصیص اعتقادی ناروا ده شرک نه ده ناروا ده او تخصیص عملی چه ده دی که مشکل نشته ها تخصیص عملی نه خو څوک دی خالی څوک خالی دی مونږ او تاسو ګور تاسو داخله کړی د دې مدرسه کې دویم داخله کوي په یو مدرسه کې دا تخصیص نه ده بیا مو مولوی صاحب د سار نه اوسه پورې دا درجې برابرې کړي دي دا ټول تخصیصات نه دي بیا وړه دوره کوي او دې کې به دا کتاب دام تخصیص دی بیا د استاد تخصیص دا تخصیص نه دی بیا ټول خلق ناروا دي خو دې ته موږ اعتقادي نه وایو داسې نه وایو چې بله مدرسه کې یو طالب داخله وکړه هغه حرام کار وکړه او که فاروقیه کې وکړه نو حلال کار بیا اعتقادي دی ښه دا مو نه دی ویلي چې د نورو درجو کې چې کومه طالبان دي نو دوی حرام کار کړی او زموږ درجه کې چې دوی د ثواب کار کړی دا خو اعتقادي دی بیا دا ټول تخصیصات عملی دي ښه د دې کې مشکل نشته